د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې یو کسو چې هغه یو پرنده واغېسته، یو مرغۍ یې ویشته او ډېره ګرانه یې ویشته. د هغې مرغۍ اواز دغه کس ډېر زیات خوښ و. مرغۍ به چې اوازونه کول په هغه باندې ډېر ښه لګېده. مرغۍ هغه ویشته، پنجره کې یې بند نه کړه، کور ته یې راوسته. کور ته چې راوسته، کور کې به چې هغه مرغۍ چغې والې، دا کس په ډېر زیات خوشحالېده. د هغه بچیوۍ به هم ډېر زیات خوشحالېده د مرغۍ هغه چغو له. یو ورځ داسې چل وسو چې پنجرې سره بله مرغۍ راغله کېناسته، او دا کومه مرغۍ چې پنجره کې بنده وه دې له خپلو خبرو کې سووي او واپس لاړه والوته. هغې نه پس دغه مرغۍ چې کومه پنجره کې بنده وه دا بیخي خاموش وه. دې هغه چغې مغې خپلې بندې کړې، بیخي خبرې یې بندې کړې او بیخي خاموش وه. نو کس چې کوم هغه چې دا پرنده ولیده چې یاره دا خو خاموش و، دا خو ما ډېر ګرانه ایشتلې وه د دې اواز دپاره، د اواز په ما ښه لګېدو، زما بچو باندې ښه لګېدو، او دې خو خبرې بندې کړې، دې سره به اوس څه کوم. هغه سوچ راغو یاره چې راشه دا پنجره به زه دا مرغۍ به زه حضرت سلیمان علیه السلام له بوځم، به ترې تپوس وکړي چې دا ولې غلې شوې ده. حضرت سلیمان علیه السلام سره مرغو خبرې کولې. ډېر ځناور چې کوم هغوی به حضرت سلیمان علیه السلام سره ډېر مخلوقات داسې وو د انسانانو علاوه چې هغوی به حضرت سلیمان علیه السلام سره خبرې کولې. نو هغه کس چې کوم هغه مرغۍ پنجره کې بنده کړې ده او حضرت سلیمان علیه السلام ته ورغلی دی چې دا مرغۍ ما ډېره ګرانه ویشته، ډېر اواز زما ډېر زیات خوښ و او دا اوس بیخي خاموشه وې. ته ترې تپوس وکړه چې دا ولې خاموشه شوه. نو حضرت سلیمان علیه السلام چې مرغۍ نه تپوس وکړو، مرغۍ ورله وویل کومې چغې چې ما وهلې نو ما را خوشحالۍ نه او د مستۍ نه والې، بلکې هغه ما جړل. زه په قید کې بند وم، ما به چې دا نورې مرغۍ لیدې هغوی به ازادې ګرځېدې، زه به خفه کېدم، ما خپل خفګان کولو، ما به جړل. یو ورځ بله د ما مرغۍ راغله، هغه ما سره پنجرې سره کېناسته او هغې ما له وویل چې هسې جړا نه څه جوړېږي نه، ستا پرې جړا باندې دی نه پوهېږي، ستا پرې جړا باندې دا خلک خوشحالېږي. ته بس صبر نه کار واخله، چغې مو وخه، نوره جاړه مه، او خپل الله نه سوال وکړه، خپل الله له ووایه، الله پاک پیدا دې کې د خلاصه کړي، او نورې ته چغې مغې مو وخه، جاړه مه. هغه ورځ داسې زه چپ شوم. حضرت سلیمان علیه السلام چې د مرغۍ دا خبرې واورېدې، حضرت سلیمان علیه السلام کس له حکم وکړو چې دا پنجره کولاو کړه چې دا مرغۍ والوځي. څنګه چې کس پر پنجره کولاو کړه، مرغۍ ترې راووته او مخامخ په یو بوټي کېناسته او بیا یې څه خبرې وکړې حضرت سلیمان علیه السلام له سووي او واپس مرغۍ والوته. نو سړي حضرت سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو چې د مرغۍ تاسو له دوباره سووي، دې خو بیا چې په دې مخامخ بوټي کېناسته دې څه خبرې وکړې دی سووي. نو حضرت سلیمان علیه السلام ورله وفرمیل چې دې مرغۍ ما له ووي چې ده له ووایه دې سړي له چې کله هم په تا باندې مصیبتونه او غمونه او تکالیف راشي نو ته بندیانو پسې مه ګرځه، ته بندیانو له جاړه مه، بلکې الله له کښېنه، الله نه سوال وکړه، الله پاک به ستا مصیبتونه حل کوي. ځکه د مصیبتونو ورکولو والا هم الله پاک دی او ویشتو والا هم الله پاک دی، غم ورکولو والا هم الله پاک دی، خوشحالي ورکولو والا هم الله پاک دی. الله پاک د زړه سکون والا دی. نو ته الله پاک نه غواړه چې کله ته بندیانو پسې ګرځې نو بندیانو نه خپل د مصیبتونو یا د خپل تکلیفونو حل غواړې، نو دغه مصیبتونو دغه تکلیفونو حل تاله نه میلاویږي، بلکې د مصیبتونو د تکالیف حل چې کوم دی صرف واحد یو الله پاک سره دی. نو مونږ خلک څه کوو، مونږ خلک نن سبا ګرځو نورو خلکو به چېرته مصیبت کې ګیر شو، فلانیه ته زما مدد وکړه، ډینګړی ته زما د تکلیف کې مدد وکړه، او مونږ الله پاک هېر کړی دی. که چېرې مونږ الله پاک له کښېناستو، الله پاک نه مو سوال وکړو، الله پاک په زمونږ اورې، مونږ د الله پاک بندیان یو، الله پاک دا ټوله دنیا زمونږ دپاره پیدا کړې ده. چې مونږ الله پاک له ځان وروسپایو نو الله پاک په څنګه زمونږ نه اوري، الله پاک په څنګه زمونږ نه مني. الله پاک مونږ سره څومره مینه لري، د اویا میندو نه زیاته مینه الله پاک مونږ سره لري. نو بیا تاسو خپله خو دغه وکړئ چې تاسو چېرته مور نه څه غواړئ، مور تاسو له درکوي که نه درکوي، نو بیا چې الله پاک مونږ سره د اویا میندو نه زیاته مینه لري نو چې الله پاک نه مونږ وغواړو ولې بیا نه راکوي، خو مونږ غواړو نه الله پاک نه. دا یو شاړ غوندې واقعه وه، د یو ډېر لوی عبرت و پکې زموږ ټولو دپاره. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.